هغه حیثیت نه ورکول کم حیثیت چې زوی له ورکوي. دا زمانه جاهلیت یو ډېر لوی جهالت. د لور نه فایده نشته، د دې وجې نه لور له هغه مقام او منصب نه ورکول، او د زوی نه ماته پیدا ده ځکه چې هغه ماله پیسې ګټي او ماله په معاشره کې مقام جوړی او زه به خلک یاروما، زما ځوانان زلمی دي بچی مې دي. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنانو له مقام ورکو، مرتبه ولا ورکړه او خلکو ته وې چې اے د دنیا خلکو تاسو چې د کم جنت طلبګار یې او دا عملونه د کم جنت لپاره کوي، نو واورئ خوش خبری چې کم سړی د دوو ماشومانو د دوو جنکو ښایسته نوم یې ولا کېښودو، تعلیم او تربیت یې ولا ورکو او بیا دقه جنکۍ په ښایسته ځګونو کې ولا ودونه وکړه او د واده نه بعد یې ولا هم خیال ساتو. وزموږ په معاشره کې دا دومره غټ کمې دی چې د جنۍ نه هیڅوک تپوس نه کوي، د جنۍ نه هیڅوک تپوس نه کوي. بس کم دا خو ته ووایه که نه چې د پلانکي هلک له دې ورکو، دغه هلک تو به ورسره وخت تېرې، زندګي به ورسره ته تېرې، ستا د ژوند ملګری دی، ته ورته تیار یې؟ د دې تپوس نشته. ها د هلک نه به تپوس کوو، وایه که نه بچې ښکلې جنۍ دله وکړم، ډولی جنۍ دله وکړم، ښایسته جنۍ دله وکړم، وایه بچې څوک دی خو ګوته پرېږده چې تا پرې ګوته کېښوده هغه به درله کوم. ولې دا عیب نه دی په معاشره کې چې هلک به جنۍ ګوته ایږدي.